Hello and welcome to Learning at Home program. زده کړه په کور کې د پروګرام مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. زمونږ استادو د انګلیسي د ژبې د زده کړې په لړ کې د لومړنۍ هفتې ټیسټ دی، ویکلی ټیسټ، هفتوار ټیسټ. فرست ویک لومړنۍ هفته په دغه هفتوار ټیسټ یا امتحان کې به د تیرې هفتې کې چې څومره درس ویل شوی وي د هغې اړوند پوښتنې به کیږي او دغه پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې حل کوئ. اوس راځو د پوښتنو په لور. په لومړنۍ صفحه کې دي لیکلي دي choose the appropriate option in beneath ones. په لاندې څلور ځوابه پوښتنو کې مناسب ځواب په نښه کړئ. لومړنۍ پوښتنه ده the way human beings communicate using words whether written or spoken is called dash. نو دغه تعریف لپاره کوم ځواب درست دی، یعنی کوم انتخاب په نښه شي ترڅو دغه تعریف بشپړ شي، یعنی دا بره کرښه کې چې کوم تعریف لیکل شوی دغه د لاندې څلورو څخه د کوم یو تعریف دی. A grammar، B English، C letter، D language. دوهمه پوښتنې ته راځو. according to pronunciation alphabet letters are divided into dash types. نو A option کې یا انتخاب کې 3، B کې 5، C کې 2 او D کې 6. چې هر یو ځواب صحیح هغې نه به تاسو کرخطا ووایئ. دریمه پوښتنه ده the key of a language is called dash. نو A option دی grammar، B option یا انتخاب د English، C option یا انتخاب letter او D word. څلورم پوښتنه ده alphabet letters are divided into dash types. نو اول انتخاب 3، B 5، C 2 او D 6. اوس راځو دوهمې برخې ته. په دوهمه برخه کې لیکلي دي answer the following questions. لاندې پوښتنو ته درست ځوابونه ولیکئ. یعنی دا تشریحي پوښتنې دي. دغه پوښتنو ته تاسو په خپلو کتابچو کې ځوابونه د دې درس ته په کتو سره لیکئ. لومړنۍ پوښتنه ده what is the rule of small alphabet letters in writing. یعنی د لیکلو له مخې د انګلیسي د ژبې د وړو د ادبا وړو تورو هغه قانون څه شی دی، یعنی په کوم ډول سره دغه د انګلیسي واړه توري موږ په کرښو کې لیکلی شو، هغه قوانین یا اصول به تاسو دلته لیکئ. او دوهمه پوښتنه ده what are consonant letters. بې اوازه یا بې غږیزه توري کومو تورو ته ویل کیږي. او دریمه پوښتنه ده draw the diagram of alphabet letters. د ادبا تورو هغه ډایګرام یا هغه چوکاټ یا کوم ډایګرام یا چوکاټ چې مونږه رسم کړی و هغه به تاسو په ترتیب سره رسموئ. او دریمه پوښتنه ده write the list of vowel letters. د واولو تورو یا د غږیزو ادبا تورو هغه لیست ولیکئ، یعنی څو دانې دي هغه به تاسو لیکئ. او پنځمه پوښتنه ده what is language. ژبه څه شی ده، یعنی ژبه څه ته وایي، د ژبې تعریف دنه غواړي، یعنی ژبه به تاسو ته تعریف کوئ. اوس راځو دریمې برخې ته. په دریمه برخه کې پوښتنه شوې ده change پښتو words and sentences to English. وایي پښتو لغاتونه او جملې انګلیسي ته تبدیل کړئ. لومړنی لغات دی میږی، او دوهم لغات دی اردو، دریم لغات دی ترور، څلورم لغات دی پوڼاسکا، پنځم لغات دی پل او شپږم لغات دی بایسیکل. اوس راځو د جملو په لور. لومړنۍ جمله ده الله تعالی یو دی، اسلام د امن دین دی، زما دین اسلام دی، افغانستان 34 ولایتونه لري، افغانستان پایتخت کابل دی، افغانستان یو اسلامی هیواد دی. یعنی دغه لغاتونه او جملې به تاسو انګلیسي ته تبدیلوئ. دا اوس موږ ستاسو د لومړنۍ هفتې هفتوار ټیسټ یا ازموینه. تر بیا چې زه فتح رحمان همدرد یو نوي درس سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم.